مبارک 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 افغانستان کرکټ فین افغانستان مینوالو ته دغه تاریخي بریا دغه تاریخي میچ ډیر زیات مبارک شوی. دویم میچ کې هم افغانستان ساوث افریقا ته په اوډیای سیریز کې شکست ورکو او دغه تاریخي میچ ته په خپل نوم باندې کو. تاریخي بریا په دې باندې چې افغانستان فار د فرست ټایم په تاریخ کې په اول ځل باندې ساوث افریقا غونډه کې مضبوط ټیم ته هم شکست ورکو او دغه سیریز ته په خپل نوم باندې کو. د دې نه مخکې افغانستان داسې تاریخي بریا نه دی کړې. د دې نه مخکې چې کومه خبره کړې وه چې هر میچ کې اوس د افغانستان د سایډ نه د هغې په کرکټ کې تاریخونه جوړیږي او هغه په دې وجه باندې چې غټ ټیمانو ته مضبوط ټیمانو ته افغانستان دغه شکستونه اوس ورکوي او دغه تاریخي بریا په خپل نوم باندې کوي. نه صرف دغه افغانستان لوبډلې بلکې په دې کې د افغانستان چې کوم سپینرز دي، د افغانستان چې کوم بیټرز دي، هغې هم په دې میچ کې په دې کرکټ کې تاریخ جوړ کو. په دې اوورال میچ باندې خبره کوو، په دې اوورال چې کوم دا سیریز روان دی په دې باندې هم خبره کوو. خو نن چې کومه لوبه شوې ده د افغانستان د لوبډلې نه په تېرو میچونو کې چې کله د افغانستان میچ و ما به د افغانستان کمزورۍ څه ناڅه بیانولې، څه ناڅه هغه غلطیانې به ما چېړلې چې یاره په دې کې لږه غلطي وشوه، په دې کې لږه کمزوري افغانستان کرکټ ټیم وښودله، په دې کې د بالرانو لږه شان غلطي وشوله. ځکه د الن کې میچ به افغانستان ګټلی خو دا غلطیانې چې کوم دي دا به موږ ورې هېرو نه. افغانستان کرکټ ټیم واحد یو داسې ټیم دی چې دا د خپلو غلطیانو نه زده کړه کوي او د هغه غلطیانو په وجه باندې افغانستان کرکټ ټیم بیا دې حد ته رارسېدلی دی نن چې تاسو په کوم مقام باندې ګورئ. نن زه بالکل به دا نه وایم چې نن په دې کې دی غلطي وکړله، بلکې د غلطۍ څه ګنجایش پکې نن نه جوړېږي چې زه د کوم ځای نه غلطي راونیسم. البته کاسې مطلب سړی رالګي او کرکټر راسې ځان نه مطلب د سوشل میډیا ځینې کسان راسې ځان نه څه جوړوي چې یاره نه په دې کې دا غلطي وشوه، دا باسې د ځانه خبرې. خو زه چې کومې خبرې تاسو ته نن دلته کوم نو بالکل زه پکې د غلطۍ څه ګنجایش نشم کولی. بیټسمین باندې موږ خبره وکړو ګوربز باندې چې ګوربز په تېر میچ کې کومه غلطي کړې وه، د هغې غلطۍ نه هغه څومره سبق اخیستی او نن یې په کوم انداز کې هغه لوبه پیش کړله نو هغه تاسو کتلی شئ. بهرحال په میچ باندې خبره کوو، کیدای شي زما یو بله ویډیو هم په دې باندې راشي ځکه چې کوم اوورال میچ دی نو په دا په یو ویډیو کې نه کور کېږي. خو بهرحال افغانستان حشمت الله شاهدي کپتان لاول ټاس ګټلی او د بیټینګ فیصله یې کړې وه. حالانکې په سټارټ کې ما د دې سره اګریمنټ نه کوم چې یاره دا غلطي وکړه چې د بیټینګ دعوت یې هغې ته ورکړی وی نو دا به ډېره زیاته بهتره وی. خو حالانکې د کپتان یو خپل سوچ د کوچ یو خپل سوچ او زموږ سوچ او د هغې سوچ کې ډېر زیات د ځمکې او اسمان فرق وي. پهله چې کله بیټینګ وشو افغانستان آوټسټینډینګ پرفارمنس 312 رنز ټارګېټ مطلب 312 رنز ټارګېټ د 4 وکټو په نقصان سره افغانستان ساوث افریقا ته ورکو. د دې په جواب کې چې کله اخیر سوري په بیټسمینانو باندې خبره کوم بیټسمینان دی چېرته لاړ بوتله. رحمان الله ګوربز یقین وکړئ چې تېر میچ کې کوم غلطي هغه کړې وه هغه بالکل دوهراو نه کړله. بال چې ورته میلاو شوی دی بال دی خو داسې د توکې بیټینګ یې نه دی کړی او د دغې په وجه باندې 105 رنز آوټسټینډینګ بیټینګ. بل عظمت الله عمرزی باندې دې نه مخکې ما په سټارټ کې یو خبره وکړه چې عظمت الله عمرزی یو آوټسټینډینګ آلراونډر دی او نن یې هماغه شانته کې بیټینګ وکړو چې کم په میرټ باندې عظمت الله عمرزی بیټینګ کړی دی 86 رنز په 50 بالونو باندې. د دې سره رحمت شاه چې کوم دی 50 رنز کړي دي. که په بالینګ باندې افغانستان موږ خبره وکړو راشد خان د T20 کپتان دی نن کمال کړی دی، په 9 اوور کې 19 رنز ورکړي او 15 وکټې ترلاسه کړي. 15 وکټې راشد خان کمال بالینګ کړی دی. دې سره چې کوم دی ننګیال خروټی آوټسټینډینګ پرفارمنس ایکسلنٹ اینډ زبردست 26 رنز یې ورکړي، 4 وکټې ترلاسه کړي په 6 اوورونو کې او عظمت الله عمرزی یو وکټ ترلاسه کړې ده. عظمت الله عمرزی آوټسټینډینګ پرفارمنس اوورال د میچ کې دې نه هټ کر چې کوم دی زموږ سره رحمان الله ګوربز آوټسټینډینګ سینچري او د تاریخ رقم کو فار د فرست ټایم افغاني کلاړي دا یوازې کلاړي دی چې د ټول نه زیات رنز وکړه اګینست ساوث افریقا غونډه کې مضبوط ټیم. ډېر زیاته د بریا مبارکي. یوه بله ویډیو را روان ده زه په ډیټیل کې په دې کلاړیانو باندې لږه شان خبره کوم ځکه چې په یو ویډیو کې دا سره ټوټلي طور باندې نه کور کېږي نو ډېر زیاته د ورته د بریا مبارکي. بله ویډیو را روان ده هغې پورې زموږ سره اوسئ.